أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ندرس إن شاء الله العزيز سورة يونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 7 8 9 10 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. دینه مخکې د الله جل جلاله د وحدانیت او د الله رب العزت د وحدانیت چې نو هغه صفات باندې الله رب العزت چې نو هغه کم لوی لوی مخلوقات پیدا کړو ځمکه اسمان نور او سپوږمۍ د هغې تذکره وشوله. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. الله وی هغه کسان چې د هغوی زمونږ ملاقات چې دی نو د هغې امید نه لري. نو یو د الله رب العزت چې نو حدیث مبارکه کې راځي صحیح مسلم چې نو هغه روایت دی د هغې مفهوم دا دی چې کم کس د الله پاک ملاقات نه خوښوي نو الله رب العزت هم د دغې انسان ملاقات چې نو هغه نه خوښوي. نو بیا حضرات لیکلی دی وای د الله ملاقات څخه نو هغه هر سړی خوښي خو دلته چې په منځ کې مرګ ته وګوري نو د مرګ د یری طبیعي طور باندې چې نو هغه بیا د هغې نه شاته کېږي. نو که د انسان د الله رب العزت سره محبت وي الفت د الله په ذات باندې چې نو هغې ایمانی او د مرګ نه دغې طبیعي یره باندې چې هسې نه چېرته زنګ کدن کې راته سخته میلاو شي یا په قبر کې نو عذاب چې مبتلا شم الیاذ بالله یا نور او د دغې یرې نه چې نو هغه د مرګ ته ته نږدي نو په دې صورت کې د هغه نو هغه د دې نه مستثنا دی د ګنهګار نه دی ځکه د الله سره محبت شته خدا د طبیعي یره ده او دغه چې نو هغه کېږي. یو دا دی چې انسان چې نو هغه دغه په طور باندې وایي الیاذ بالله چې د الله د وحدانیت نه قایل نه د الله سره سره محبت او تعلق ساتي او نه الله طرف ته چې نو هغه دهان او رجوع کوي او نه داسې وایي چې د الله سره میلاو شي. نو الله جل جلاله هم د داسې خلکو چې نو هغه محبت یا ملاقات چې نو هغه نه غواړي نو مراد چې نو هغه دغه کافر دي. نو الله وایي هغه کسان چې د هغوی زمونږ ملاقات چې نو هغه نه غواړي د هغې امید نه لري دغه چې نو هغه نه غواړي ورضوا بالحیات الدنیا او دوی د دنیا په ژوند باندې چې نو هغه راضي او خوشحاله شوي دنیا ژوند چې نو د هغې سره تعلق ساتي او بس د دنیا د ژوند چې نو هغه هر څه وګڼي خپل د خپل تمام چې نو هغه محنت د هغې محور چې نو هغه دنیا جوړه کړي شپه ورځ نو هغه دنیا محنت دنیا چې نو ترقۍ نو سوچ او فکر د دنیا چې نو هغه کامیابی د دغې نظر وي او د آخرت متعلق چې نو هغې هېڅ سوچ او فکر نه د آخرت د جوړولو چې نو هغه څه سوچ او فکر نه لري د الله چې نو هغه د رضا کولو څه سوچ او فکر نه کوي د حضور د سنت طریقو د چلیدلو د هغې څه سوچ او فکر دا چې نو هغه نه کوي. واطمأنوا بها او دریم نه چې دی په دې دنیا باندې مطمئن هم وي یعنې دی وایي چې بس ژوند خو چې دی نو هغه دغه د دنیا دا ژوند دی د دې نه وروسته دی نو هغه نور ژوند یا نور چې نو هغه مرحله دا نشته. والذین هم عن آیاتنا غافلون او څلورم هغه چې د هغه زمونږ د آیاتونو او نښونه چې دی نو هغه غافله وي. لکه اوس دې نه مخکې الله رب العزت چې نو هغه د ځمکې چې نو هغه نښه ذکر کړه ګوره د ځمکه ما پیدا کړه بیا مې د ځمکه ستاسو دپاره خوره کړله بیا مې په دې ځمکه کې چې نو هغه مختلف نباتات بوټي چې نو هغه راوخېجول مخکې مونږ حدیث تفصیل سره چې نو هغه پکې وویلو اسمانونه مې نو هغه جوړ کولو په اسمان کې مې نور ولګول سپوږمۍ مې ولګول ستوري مې ولګول د اسمانونو کې چې نو هغه د باران نظام چې نو هغه دی دا ټول نو هغه د آیاتونه د خد الله د وحدانیت نو هغه یو کرشمه او آیات او نښه چې نو هغه اني هم او بیا هم د دغه نو هغه ځان غافله کوي الله طرف ته نو هغه دهانی نه کیږي.
نو الله وی د داسې خلکو د پاره ټکانه او د دې ځای سره نو الله وی اولئک مأواهم النار د دې خلکو چې نو هغه ځای دا جهنم او دوزخ دی بما كانوا یکسبون په سبب د هغه عمل چې دوی وکولو د دې دغه عمل د دغه سبب د دغه عمل په وجه د چې نو هغه د جهنم مستحق نه دی بچ نو هغه جهنم ته ځي ځکه دغه عمل دا کم چې مخکې آیات کې ذکر شولو دا د جهنم چې نو هغه د بولو عمل دی په دغه سره چې نو هغه جهنم ته ځي الیاذ بالله او مخکې مونږ ویلو د قرآن چې نو هغه اسلوب او طریقې کار دی کله چې الله رب العزت د کافرو د اعمالو چې نو هغه تذکر وکړي نو بیا الله جل جلاله د ایمان والو مسلمانانو د د اعمالو چې نو هغه تذکر کوي کله د جهنم تذکر وشي نو بیا بس الله پاک چې نو هغه د جنت تذکر کوي ترغیب او ترغیب دواړه چې نو هغه ذکر کوي ځکه انسان ته چې فایده میلاویږي نو دا په ترغیب او ترغیب دواړو سره کیږي که صرف په مخه چې نو هغه ترغیب يرول چې نو هغه نو بیا هم انسان چې نو هغه متنفر کیږي او که صرف په مخه چې نو هغه ترغیب او فضایل وي نو بیا هم انسان چې نو هغه مسنیږي نو دیو چې الله رب العزت دا دواړه ذکر کوي نو دغه وړاندې دوه آیاتونو کې داغه عمل د جهنم د تللو عمل او د جهنم چې نو هغه سزا داغه ذکر وشو وز دې دوه آیاتونو کې نو هغه د اعمال صالحه او پاغه باندې چې کم جنت ملاويږي داغه تذکرہ کیږي علاوه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات داغه په مقابل بالخلاف هغه کسان چې داغه ایمان راوړو اعمال صالحه وکړلو يهديهم ربهم بإيمانهم الله به دوی ته جنانو هغه لار وخی دوی ته به لار چې د دې رب برابر کی بإيمانهم د دې د ایمان په وجه باندې چې دوی په الله باندې ایمان راوړو الله رب العزت چې هغه په خپل الله پاک ذات او هغه د ذات او د صفات سره چې هغه یکتا وګڼلو الله سره نه څوک په ذات کې چې هغه شریک کړل نه د الله پاک سره څوک په صفاتو کې چې هغه شریک کړلو د الله په ذات کامل ایمان راوړو د دغه ایمان په وجه د دغه ایمان په برکت الله وی الله پاک به دوی ته صراط مستقیم سم لار چې نو هغه وخی نو چې صراط مستقیم ورته وخی نو صراط مستقیم داسې چې نو هغه الله ته تلی دا چې نو هغه جنت ته تلی نو په دغه لار چې کله کامزن شو روان شونو نو د به جنت ته ورسی نو څنګه جنت ته ورسی الله وی داسې جنت وی تجری من تحتهم الانهار چې بهږي به د هغې نه لاندې نو هغه نهرونه ولی فی جنات النعیم او دی به په باغونو چې نو هغه د نعمت کې هر قسم نعمت چې نو هغه به د انسان ته وي او د انسان د پاره ټولو نه لوی نعمت که خیال مو کړی اکثر زموږ د مشران دوی چې نو هغه هم دا خبره کوي دوی وایي روغ صحت چې نو هغه اختر دی سړی په وجود باندې روغ وي بس د دې که د جنانو خوراکي کوي صحیح که جامې صحیح او که نه که پیزار یې او که نه که کوري صحیح یې او که نه خو چې په صحت کله انسان روغ وي د هر مشکل چې دی نو هغه مقابله په اسانه طریقې سره کولی شي او کله چې د انسان صحت نه نو که دته تمام سهولتونه چې دی نو هغه حاصل نه نو دی بیا د نعمت نه هم فایده کما حقه نشي اخیستلی لکه مثال په طور کې یو شی خوږ شیز دی اوس هغه خو ښه دی خو د دې انسان صحت نه دی الیاذ بالله الله دې موږ وساتي کم چې بیمار دی هغه دغه دی الله ښه شوګر دی وسته ده د دغه نعمت نه فایده چې نو هغه نشي اخیستلی نو روغ صحت نو الله وی د دوی دپاره په جنت کې چې نو هغه نعمتونه داسې جنت ته الله پاک داخلي کړي چې هغه به د نعمتونه وي او نعمتونه کې لوی نعمت چې نو هغه سره صحت دی نو الته به د الله د طرف نه اعلان وشي چې تاسو به ان تصحوا ولا تسقموا تاسو بنن بعد همیشه د پاره چې نو هغه صحتمند صحت یافته به چرته به هم تاسو بیماری گئ نه او بیا چې نو هغه لوی نعمت هغه ځواني ده ځکه ځواني کې انسان چې نو هغه د هر مشکل چې نو هغه مقابله په سهل طریقې سره کولای شي نو د به چې تاسو به نو هغه په جنت کې همیشه د پاره چې نو هغه به ځوانان یې چرته به پتا سو باندې بډاواله چې نو هغه ناراضي ځکه بډاواله دا مستقل په خپل یو لوی چې نو هغه مرض دی د دې سره انسان په هر اندام باندې چې نو هغه کمزور شي په نظر په اعتبار سره د کمزور شي د خپو په اعتبار سره د کمزور شي د دماغ په اعتبار سره د کمزور شي د لاسونو په اعتبار یعنی په هر اعتبار سره د محتاجۍ طرف ته جنانو هغه روان شي نو الله رب العزت به داسې جنت د نعمتونو چې پای کې به دوی ته اعلان وشي چې تاسو به همیشه د پاره چې نو هغه ځوانان یې چرته به پتا سو باندې چې نو هغه بډاواله ناراضي
او بیا تاسو وګورئ که په انسان باندې بوډاوالی هم راشي دا ژوند داسې یو شیز دی دا چې نو هغه لوی چې نو هغه نعمت هم دی او ډېر خوږ شیز هم دی الله هم ذکر کوي چې دوی چې نو هغه خلک د ژوند ډېر حرص چې نو هغه کوي او داسې مختلف چې نو هغه عنوان سره ذکر کوي نو دې ته به بل اعلان دا وشي چې تاسو به همیشه د پاره ژوندي چېرته به د باندې مرګ نه راځي دنیا کې انسان ته که هر نعمت میلاو شي خو چې کله مثال په طور کې الیاذ بالله الله دې زمونږ چې نو حفاظت وکړي څوک چې بیمار دی الله پاک دې د هغوی نه دغې نصیحت ورکړي چا ته یو چې نو هغه د زړه دوره راشي هټ اټیک ورته لږ وشي چې نو هغه دته یو پیره هم د هغې داسې یو وال چې نو هغې بند شي نو که دی بیا ځوان هم یې خدای په هر شیز کې دی نو هغه احتیاط کې دی وایي بس درنګ صحت له چې دی نو هغه د مرګ دی نور خلک هم تذکرې کوي بس 2 پیرې ورته راغلی یو پیر ورته شوی یو یې بند دی 2 کولاو دی که بله پیر وشو چې هېڅ به پکې هم نه نو د سره که هر نعمت یي خدای د دغه نعمت نه کما حقه چې دی نو هغه فایده نشي اخیستی دی وایي یاره درنګ صحت له زه مرم نو الله وایي دته بل اعلان وشي چې تاسو به همیشه دپاره چې دی نو هغه ژوندي یئ چېرته به چې دی نو هغه هم مرئ به نه او څلورم که خیال مو کړی نو دا ټول شیزونه اکثر انسان تحسین شي خو بعضې وخت کې څه خو نن سبا خو جو الله دې عفو وکړي چې په هر کور کې دغه ناټیسه ده نو هغه چې نو هغه دغه ناټیس ورته هغه قصې او خبرې وکړي چې که دی ډېر خوشحالی او ډېر ښکلی چې نو هغه بهر ځون وباسي او ډېر چکر او ډېر چې نو عصري تفریح وکړي خو چې هغه ورته دغه چې نو هغه بې مور او بې پلاره خبرې شروع کړي د هغه ټول طبیعت چې نو هغه خراب کړي او د انتها درجې چې نو هغه خفه کړي الله وی په جنت کې به داسې نه وي په جنت کې به همیشه د پاره تاسو خوشحاله چېرته به هم خفګان چې نو هغه به پکې نه وي همیشه د پاره به تر تازه چې نو هغه چېرته به پکې هم مایوسي چې نو هغه به په جنت کې نه وي نو داسې نعمتونو په جنت ته به داخل کړي د ایمان په برکت سره چې د هغه به د نعمتونو چې نو هغه جنت وي او د هغې کې به د دوی دعا دعواهم فيها سبحانك اللهم نو دلته دعوا دا چې نو هغه خپل عام معنی باندې نه ده کما دعوه چې نو مدعی خپل حریب باندې چې کما کوي هغه دعوه دې نه مراد دلته دعوه په معنی د دعا سره ده نو دی په جنت کې دا دعا چې نو هغه به وایي چې سبحانك اللهم پاکي د ای الله تعالی را اوس دې نو هغه دوی به نو اوس سوال دلته پیدا کېږي چې دعا خو دې ته ویلی کېږي چې په هغې کې خو د څه شي چې دی نو هغه درخواست وي یا طلب وي او سبحانك اللهم کې خو چې نو هغه د دواړه شیزونه نشته نه پکې د الله نه چې نو هغه د څه شي طلب شته نه پکې درخواست دی بلکې دا خو الله پاک د پاره چې نو هغه پاکي بیانول دی نو تبری پر روایت کې غالبا دا هغه کې نو هغه تفسیر تبری کې یو روایت ذکر کړی دی معرف القرآن هغه نقل کړی مفهوم دا دی وایي چې په جنت کې به نو هغه د دې دعا چې نو هغه بدای چې دوی څنګه وایي سبحانك اللهم او په دې کې د دې پرړه کې کم شي چې نو هغه غواړي لکه مثال په تور کې چې نو مالټې ته زړه وشو دی وایي سبحانك اللهم فرشته به ډایرکټ چې نو هغه د منشا مطابق د مالټه چې نو هغه حاضر کی کې د بل شي نو د دې په دغه کې دغه دعا وي دی چې نو هغه الله له پاکي بیانې ځکه آلته خو چې د پرړه کې کم شی راځي دی غواړي هغه به د ډایرکټ میلاويږي نو دغه طلب چې نو هغه خو به دې کوي نه نو چې کله دغه نه کوي نو دی به د الله صرف پاکي په مخه بیانوي او دغه تذکره د پاکي د الله به کوي او د پرړه کې چې څه راځي فرشتې به ورته ډایرکټ چې نو هغه شی حاضروي دغه به درته میلایږي اوس بیا هغه بیا یو بل روایت کې راځي د مسلم کې هم د ترمذي کې هم دغه روایت دی مفهوم نه چې دی به بیګا او سبا د الله پاک چې نو هغه ذکر کوي نو سوال دا پیدا کېږي چې ذکر خو چې نو هغه عبادت دی او په جنت کې چې نو هغه خو عبادت شته نه دویم دا چې ذکر چې نو هغه عبادت دی او عبادت خو د تکلفاتو نه دی اوس مونږ باندې مونږ فرض دی نو مونږ کې چې نو سړی ته تکلیف میلاوي کی کنه ستړي بوله کوي جماعت ته بوله راځي او دس چردام به کوي مصلی به غوړی وغیره وغیره یا روجه ده یا بل نه یا بل نو نه آلته چې د کم د کم پاکي د الله پاک بیانوي الحمدلله وی سبحان الله وی یا چې نو هغه بل یو ذکر نو دا به د دې سکی لکه څنګه چې سړی سا اخلي او سا نه باسي څنګه چې انسان ته پسا اغستلو کې او سا بهر کولو کې چې نو هغه څه تکلیف نه میلایږي نو د قشانتی بده په جنت کې چې نو هغه د الله پاک باقي حمد ته نو هغه حمد د الله پاک ثنا د الله پاک دا بده چې نو هغه په دغه توګه باندې وای نه چې نو هغه په تور د تکلفات سره او دی به سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام او په جنت کې به د دوی چې نو هغه تحیه د یو بل سره ملاقات په وخت هغه کې بسد وای نو هغه به سلامي
دی به یو بل ته چې نو هغه سلام کوي. جنت کې به دوی ته الله رب العزت چې نو هغه هم مسلمانانو ته نو هغه سلام کوي. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. الله رب العزت چې نو هغه ټول مسلمانان به وي. الله رب العزت بما یلیق بشانه چې څنګه د الله د ذات سره خای چې نو هغه براشي. الله پاک مسلمانان ته خپل زیارت چې نو هغه وکړي. نو چې څنګه راشي الله سورۃ یاسین کې الله پاک دغه تذکرې کړي. الله به سلام قولا من رب الرحیم. تاسو ټول باندې چې نو هغه د سلامتی اوي. نو دی بچ نو د الله طرف ابامي پرشتو طرف چې نو هغه ورته هم سلامي پرشتي ورته چې نو هغه تاسو په سلامتی سره جنت ته چې نو هغه داخل شي. تحیتهم فیها سلام. په جنت کې به دوی په خپلم د یو بل په ملاقات په وخت کې چې نو هغه به صحیح سلام وي. د دې دنیا د پښاد نه چې کله چې نو هغه یو څو کله بل څو اکثر چې بیا ډیر زیات چې نو هغه خواږي جو اکثر چې یو بل سره ملایږي جو کنزل په کې مو کې او بعض دې چې میلاو شي جو سلام کې چې خواوړي جو بیا به شاته چې نو هغه شی ولي نو دې په کې هم کېږي. الله وینا جنت صفت نه نو هغه دانه دی. تاغی کی جنو آغا بسوی تحیتهم فیها سلام. دی بچنینو آغا سلامتی چنینو آغا بی ہر طرف نجنینو آغا بسلامی. و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین. او خاتمه د دوی د دعا جنت کی جنو آغا دغه پاکیزه ماحولی یو بل نه جدا کیږي. نو پاک وخت کې به بیا سوی نو الله وی پاک وخت کې د دوی چې نو خاتمه د دوی د دعا هغه په دې سره الحمدلله رب العالمین. تمام تعریفونه الله پاک لره دي چې هغه پالون کې دی نو هغه د ټولو جهان دی. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح په نصیب کړي. ان الذين بشکا کسان لا يرجون چې امید نه لري لقاءنا زمونږ د ملاقات ورزو او دوی خوشاله شوي دي بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا واطمئن بها او مطمئن دي په دې. والذین واکسان هم ان آیاتنا چې هغوی زمونږ د آیاتونو نه خونه غافلون غافله بې خبره دي. اولئک مأواهم د دې خلکو زیتنو هغه النار دوزخ دی بما كانوا یکسبون په سبب دا عمل چې دوی وکولو. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عملن کړل نیکو يهديهم ربهم لار به وخیدوی طرف د دوی بی ایمانهم په وجه د ایمان د دوی تجری من تحتهم الانهار بهیږي به د هغې نه لاندې نهرونه فی جنات النعیم په باغونو د نعمتو کې. دعواهم فیها بلنه د دوی به وي په هغې کې یعنې جنت کې سبحانک اللهم پاک دې ذات ستا ای الله. وتحیتهم فیها او د دوی دعا به وي چې نو په هغې کې سلام سلامو. وآخر دعواهم او خاتمه د دوی د دعا ان الحمدلله رب العالمین چې ټول تعریفونه الله پاک لره دي. رب العالمین چې پالون کې د ټولو جهانو دی.